دا موجوده وزیر اعظم انور الحق کاکړ چې نن دا خبره کوي چې افغانان نامکرامه دي د 15 کاله په برتانیه کې د افغانستان په پاسپورت باندې هلته پناه اخیستې وله ځان ته افغانۍ ویل د هلته مراعات اخیستل نو نن نامکرامه ته که دا افغانان دي تا د دې افغانانو په نامه باندې 15 کاله په لندن کې ګزاره کړې ده هلته د لندن خلکو برتانیه حکومت د افغانانو په نامه تا ته پیسې درکولې تا هلته تعلیم کوې او تا د دې پنجابي دپاره جاسوسي کوله او بیا شرمېږې هم نه بیا وایه چې افغانان نامکرامه دي افغانان نه په تاریخ کې نامکرامه پاته سوي دي نه نن نامکرامه دي البته تاسو د خپل 15 کلن تاریخ در واخلئ بیا به پته درته ولګېږي چې د فرنګي سپیان چا ورمینځل د فرنګي ګوړاګان چا ورمینځل